السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن څلېرویشتم د اسد هغه یو عظیمه ورځ ده چې په دې ورځ باندې خوږ هېواد افغانستان ته خدای پاک د بهرنیو اشغالګرو نه او غربي نړۍ نه هغه خلک چې په کلونو کلونو دلته ظلمونه وکړل د هغوی نه نجات ورکړی و او د جمعې مبارکه ورځ هم ده. اوس مخ په سفر روان یو انشاءالله تاسو ته د کابل نور تفریحي مقامات نن دغه ورځ دلته خلک څنګه لمانځي هغې متعلق هم تاسو ته حال احوال شریکو در سره. والد محترم هم تاسو ته یو څو خبرې وکړي. ورحمة الله وبرکاتو. نن الحمدلله د جمعې مبارکې ورځ ده چې د اسد څلېرویشتمې ورځې سره نن ورځ سمون خوري او دا د افغانستان د ازادۍ ورځ ده چې د امریکا او د ناټو د پوځونو څخه افغانانو غیور ملت ازادي حاصله کړله. دا ده چې نن ورځ الحمدلله د جمعې په ورځ باندې په ازادۍ باندې د ازادۍ په اهمیت باندې خبرې هم وشولې او اوس دا ده چې روان یو دې خوا د هغه ته ښکاره کړه افغانستان غیرتي ملت ته دا ګوره چې اوس نو اوس دا ده د دې ورځې د لمانځلو په خاطر باندې او دغه خوشحالۍ په خاطر باندې راوتلي یو د خپلو ګرانو بچیو سره دغه ورځ لمانځو تفریح کوو ساتیرۍ کوو او دغه ساتیرۍ یقینا د اختر د ورځ نه کم نه ده او الله جل جلاله دې دا خوشحالي د افغانستان لپاره د تل لپاره وګرځوي چې بیا دغه پاکه خاوره د نجسو سیوني او امریکایي او طاغوتي او نیټوي پوځونو نه همیشه لپاره پاکوي او دلته دغه اسلامي نظام شرعي نظام جاری او ساری دا د کابل یو ښار چاري عبدالحق دی چې کله ماښام چاري مکریان هم ورته وایي. تقریبا دا د افغانستان غیور هېواد دی چې مبارک 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 ګران افغانستان وطن دی ګران افغانستان ګران افغانستان وطن دی ګران افغانستان دا د کابل اوچترین بیرغ ده. وزیر اکبر خان تپه ورته وایي. دا وزیر اکبر خان تپه د مونږ بره ولاړ دي او دې ځای تقریبا د کابل پوره یو حصه ښکاري. هغه خو د غرونو چې ښکاري د غرونو شاته چې کوم دی نور بل کابل دی. بل کابل ماته د کابل بله حصه ده او دغه شان چې سیده مخامخ وګورئ نو دا چې کوم دی د ظاهرشاه د پلار نادر خان قبر دی دغلته هغه وړوکې غوندې ګمبد به ښکاري درته. دا دغه تپه د وزیر اکبر خان تپه که نه او دا مکمل د افغانستان ټول نه چې کوم اوچترین بیرغ دی. اوچته غونډۍ د کابل کې هم دې غونډۍ د پاسه ټول اوچته بیرغ هم دا لګېدلی. همدلته خلک اوس راغلي دومره رش کش دی چې د خپې کېښودلو ځای نشته. یو وخت خلک ځي او راځي روان دي مکمل. دا جومات د مسجد اقصی په چې کوم مشهور ګمبد د هغې په نقشه باندې هماغه شان جوړ کړی شوی دی. نږدې ځینې لرې ځینې سړی ګوري وړه غونډه ښکارېږي. دا دومره غټه ده چې اوچترینه او د ټولو نه غټ بیرغ دی د کابل افغانستان محمدي بیرغ. چې وګورئ د کابل ټول نه اوچته غونډۍ باندې یو نو او دا چې اوس څومره ګورئ د کابل صرف یو اړخ دی یو طرف یې ده بس. دا چې ورته ګورئ دا خو اوس ورځ ده نو چې کله شپه یي بیا مکمل داسې پړق پړوق وي لکه چې ټول هغه ګروپونه لګېدلي حساب کتاب پرول چې کتر راخېجي پوره سر ته به ځان نه رسې کته کته لین به ښکارېږي د ګاډو په ډول ډماکو باندې پټاخو باندې موټرسایکلونو ویلنګو باندې ولمانځي. دا اوس خوا کې موږ سره جومات و نو والد صاحب را سره و د والد صاحب په توصیه باندې ننوتلو او دو رکعاته نفل لمونځ مو وکړو شکر مو ادا کړو چې دغه عظیمه ورځ د ازادۍ ورځ چې الله ورته زموږ دغه هېواد ته فتح نصیب کړی. دا صرف یو پیغام دغه خلکو دپاره چې هغوی ازادي لمانځي نو
ویلینګونه کوي، لا نور څه کوي، لا خرافات کوي، عصر رسومات کوي چې د دین ضیا هم ده او دغه شان د مال ضیا هم ده. دا د کابل چوک دی وزیر اکبر خان او دا نمایشي هلیکاپټر ګرځي، ګلان را غورځي. یو وخت به و چې د هلیکاپټرونه بمونه غورځېدل په خلکو باندې. نن الحمدلله امن فضا ده او ګلان شیندي په خپل عوامو باندې. نمایشي هلیکاپټر ګرځي، برنه ګلان را شیندي. ګلان دي عین هغه در وغورځېدل. دې ته وایي چارۍ مکرویان یا چارۍ عبدالحق. دا چې کله ماښام چې دا ټول لایټینګ شوی ده د فتحې په خوشحالۍ کې ډېر زبردست سپیشل ښکارېږي. دا تاسو پکې دی 40 د اسد فتحې ورځ مبارک. یعنې امارت اسلامي چې کوم ځوانان دي، حفاظت کوونکي محافظین دي، فوج ده، هغوی سره هغه مینه تاسې ننداره کولی شئ چې په یو موټر کې ورسره ناست دي او په داسې هغه سره ناست دي، رش کش سره ناست دي، مکمل داسې بار کړی ده. نو دا د عوامو او دولت د امارت اسلامي چې کوم ځوانان دي هغوی سره مینه. دا موټر تاسې کتلی شئ، د عوامو مینه او د امارت اسلامي د واکمنو سره تاسې کتلی شئ په یو موټر باندې څومره خلک ورناست دي، دوی سره هغه خپل مینه محبت یو ځایوالی هغه ښکاروي. دا د کابل یو ستر تفریحي ځای ګلا زازی پارک، ډېر لوی پارک ده او هله ګوله رشکش خو تاسو ته په خپله هم ښکاري او دا یې هغه رڼاګانې ښکلاګانې. دا یې صرف هغه دروازه ده، بیا چې سړی دننه لاړ شي، دننه چې کوم حالات کیفیات وګوري هغه بیا نوره ښکلا زیاتوي. او دا بیا د عمدې ګلا زازی پارک د کابل یو غټه ښکلا، د هغې یو بل اړخ ده، یو خو بل قسم جوله، هغه خواته بل قسم زانګو غټه مخامخ جګه به تاسو ته ښکاري، څلور دوره ورته وایي که څه ورته وایي، هغه یې بله زانګو ده. کور ته کوم د نور خوراکي توکي شیان هغه هلته هغسې ایجاد ده. او د عوامو د رشکش هم تاسې کتلی شئ. او دا رشکش د څه شي په وجه ده چې نن د فتحې ورځ ده، 4مه کلیزه د اشغالګرو د تیښتې ورځ. دا د خفه هېواد افغانستان عوام خلک چې وایي چې خفه دي او داسې واغسې. نو دا تاسو کتلی شئ د کابل یو تفریحي ځای حبیب الله زازی پارک چې عوام د فتحې په ورځ باندې داسې په خوشحالیو باندې بوخت دي.